نو ته اوس غم ته راغلی که ته روټي ته راغلی؟ دا چې واده خو نه دی چې تا ته به دوی روټي تیروي. بس تا زیات دې وکړو، جنازه دې وکړو، سیده کور ته ځان رسوه. چا په کور کې چې غم وشي د دې کلیوالو ته پکار دی چې دې دپاره د روټي بندوبست وکړي. د چا په کور کې چې غم شوی دی، د مړي په کفن دفن کې مصروفه دي او خفا دي، نو د کلیوالو ته پکار دی چې د غم کور والا دپاره د روټي بندوبست وکړي. د غم کور والا نه به روټي نه خوري. ډېر خلک په تاسو داسې لیدلي وي کله د چا کور کې غم وشي دا به هلته تشریف فرما شي، د روټۍ په تمه به ناست وي، هلته به د خېټې ډکوي. نو ته اوس غم ته راغلی که ته روټۍ ته راغلی؟ دا چې واده خو نه دی چې تا ته به دوی روټي تیروي. بس تا زیات دې وکړو، جنازه دې وکړو، سیده کور ته ځان رسوه. په ډېرو علاقو کې دا رواج دی چې کله مړی وشي نو هغوی خامخا بیا روټي بندوبست کوي، ځکه چې دا معزز محترم چې روټي ونه خوري بیا خفه کېږي. او ډېر مړي بیا داسې وي چې د هغوی یتیمان بچي پاتې وي، خپلوان رشتهداران خیرات په وکړي، یو کال دوه بعد به بیا هغه یتیمانو نه پیسې غواړي چې موږ تا پلار پسې خیرات کړی و او پیسې راکړي. نو تا خیرات ولې کولو؟ تا ته چا ویل چې خیرات وکړه چې اوس یتیمانو نه پیسې غواړي؟ تا خو د یتیمانو مال خوړلی دی. ما ټولو خلکو په خدمت کې دا عرض دی چې د چا په کور کې مړی وشي بلکل د محترمو مکرمو دپاره د روټۍ بندوبست مه کوي، دا رواج ختم کړي. سیده به کور ته ځي، کور کې به روټۍ خوري، یا به ورته کلي والا روباسي چې کوم کلي کې مړی شوی وي، کلي والا ورته روټۍ روباسي او هغه وخوري، بیا خیر دی. خو داسې نه چې د مړي حجرې کې تشریف فرما دي او انتظار دي چې موږ ته به روټۍ راکړي.